सही मुस्लिम अवल जल्लतम सफा जावत बिहरा शामराहू हेरा पगार के मुजाहिरों यौमियाश कलजिमियाश में तुरशवान कदर तो दिवारी दूसरा तुरशुमा यौमियाश पगार के रखना संबत कदर नजवादी ونذوق ولا تغشوا فنظرت أمامي وقلبي عن يميني وعن شمالي استوفي من رجلا بآواز شر فنظرت فرملا حرم ثم نوديت بآواز شر فرفعت جسر من كرسيك فإذا هو على العرش في الهواء وهو ذكر جبريل السلام تعالى يعني جبريل السلام على العرش في الهواء داغد رؤيت ترى قذتني رجفة شديدة سخت رشفیوں یوما توجد رچ رہا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم توجد پانے رچ رہا ہے ظرارم قدیدی بیتا ماویلدت پی ہونی پتترونی ریپترم پدسار کی فصرف اوی روارل کما بانی مان مکم مکیلا بانی گورتبانی مقبلا تاثر داز حتی دین الزیج چاوی خطرد غشی فکری چی بیوشنشی مگوربان لیتی آیت نازل شکیا والمتکبرکم فانظروا فتفتکبروا تیابتا فتفتروا نورشفا قدم رانا دارنگی صحیح بخاری نام جو رجرشم صفحہ نواحد منظور فتح مدد حالسو اور جبریل السلام تعالی لرائے فاقدنی فغتنی صدورا کماتا حتی برغ منی الجودا ثم ارسلنی بفشکرمان ما راغینا مشقتا محسکو او ذات آغینا تکلیف مشقت تورسی لگو ما دوئی اقرا فقلتمان لقائم فاقدنی فغتن ثانیا بین کرتی زوراتا حتی فرغ من الجوعد ثم ارسلنی فقال اقرا فقلتمان لقائم فغتن ثالثا حتی فرغ من الجوعد ثم ارسلنی فقال اقرا بسم ربک الذی خلق حتی فرغ ما لم يعلم کوئی فرجع نبی السلام روزر جہاں سرد بیتنو ترجو بوادرونو شرط بیتا توگی اتوکی ادام بوادر ایغا تدوکی تا بوادر ہوئی واپس روانو دوزش لقیدا نکولا فقیدا حتی دخلانا فتیجا فقال زمینونی فضمنو آئی پترا نصحانات تا اوگی تا فقیدو دوجود تا فقیدو داخل بیتم دسلم راضی استعداد غرد کلب کے دواز نزول کے درم عائشہ بی فرمائی چه فساد جمی کی بئی پمک باندی کن پلی رماتی نانا سر دا حرارت تا فیض او دنور دا الہ کی دیرم بی حس کا آرار باندی اولا حکمو جننا سنور جاری کا قول سبیلا ودن روچی دسی ناری آرہا دارنگی سیدنا خزیمہ دویم جلد پندرسمہ صفحہ متفق ثابت عن متفق عن نبی قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره يزول كابد المرجلا نبی علیہ السلام منطور سنید دیر آواز کو پشانت آواز دچوش وحلی دیگا داغت ایک ملدن یا مجید چوکوا چوکیا خودیگی مرجلا نصاص آواز رکا آواز دچوش وحلی دیگا آغت سے لپوٹیگی نبی علیہ السلام سنہ کی دست لپوٹیگی آواز رکا ندا بکام ہوا جلام ہوا راغا جلا پھر تدترم رکا پکولا چراغی تن سنین را آواز رکا کیدا صحیح مسلم منجل بنی صفحہ صحیح بخاری نام جل اکد درشم صفحہ کل چه وحی نازل شونو بیا طریق علی وحی بند دوا دلتا زمانہ فترت الوحی ویدیش فترت وحی زمان اسلامی کی طریق علی نزول اقراموشا بیا طریق علی وحی بند دوا نراچا سیویلی چی قرآن کریم شروع کارو کے نازل نے عمدہ جواب دے چا طریق علی زمانہ فترت نریسا وکر حتی کہ حضرت علی سے نبی اسلام محمد اسمال کرے شریطہ علیہ وکرے مدانی جواب امداغ دے کہ حضرت علی سے فترت زمانہ رسطر تبی عمر نشماری بیداوی کی سرویت کالی کی باسط وشو لس کالا مدینہ منورہ کی نزول دوا وشو لس کالا مکہ معظمہ کی نزول دوا محب بلا شپیت
هغه کلونه نه شماري، هغه زمانه د نزول د وخت شماري. د شل کاله درې کاله په فترت و. نو چې کله دا درې کاله وحي بدله شوه، نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د خدای تعالی سره دومره محب و، حبیب الله و محبوب الله و، چې بس ده باندې مکه معظمه او دا کور او دا کلی پیتاب و. ځکه هلته منځ کې جبرائیل علیه السلام واسطه نه ختمه شوه، درې کاله هغه نه راغله. نو په دې وخت کې داسې حالات راغلي چې دی خودکشۍ ته جوړ شوی چې ځان مړ کړي، داسې حال کې راغلی. کړې نه ده، په قریب ورته ځان مړ کړي، وایي ته بخاري ته ورشي. معرض کې وجود چاپ نه هم جدا ترتیب سطحه وفتر الوحي وفترتنا وحي بنده شوه درې کاله حتی حجر النبي صلی الله علیه وسلم فيما بلغنا حزنا. نبي اسلام فقطعوا غدا منه مرارا كي تردى من عروض شواهق الجبال. سار وقتی کے سو کرت بلار دیر پارا چلاپو بر گئی دستان دا شواهق الجبالنا چلغن دستان تزانو بر گئی. وقل خاحر فاکر وچی کنت شاہ بزرورت جبال سر دے وغرطا دیر پارا یلقی منو نفسو چزان کے بر گئی. تفتح له جبریل فقال يا محمد وإنك رسول الله حقا فيسكن لذلك الجأش. هذا ضرب راسه جأش ندي جوش عرب آرام شدي سرا بيوا بيبد الله تنشد بسر كمالله رسي بيضان رغوزي بيبد جبرائيل عليه السلام تراني وتبعوه انتي فرسول الله وتخذ نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك يفعل وقتك. فإذا ألقى بذروة جبل تفضل جبريل فقال له مثل ذلك. ندا درې کاله د نبي اسلام دا طریقه وه چې ته په دومره تنګېده چې د غره سر ته وکتل ځان به یې ګرځول او جبریل اسلام په اواز په آرام شو. نو دا حزن و بسط په زوفي باندې دا راځي کله ډېر زیاته خوشحالي وي چې هغه یې پوهېږي نه چې اوس څه شی وکړو، او کله چې د حزن غالبېږي نو غم غالبه شي. زمان یو متعلقین و مریدین و نظر اغا سادہ دے دے سادہ دے یہ وقت ما تراغی ویسی زمان دا ازن سے دے دا درد کی اور دا سی درد کی جنہ تے دوجہ خوب کولے سنہ دشپی خوب کولے نمائی دا خوڑی دا خاقا پڑا دا سنہ خوب کولے شد دوجہ انہ دشپی مخانہ وینا دا ورسا مرض ہی کنا اتما خبری ونمان دا میدا مرض نہ دے او بس خلق دا ضرورت درد تک میروش نمانا چندر سادہ گل کی اپچاتا کلے رچی ما دم توزو مریشوی ملمانا روکو کی اگر چار سے دم پیسے والے عرصے کری دیو تم کی درد نعمت پہ تدریو کرا اما پشتو کرانے ماتا ہوئی چیرا ما پتا خبرو نمان لبت میں اکلو ظلال ما وچا ذات دم کر او اگر نسو فاغتت کی خوند بطر خوند پسیدوز کر زیر مانا پی رہتی نمائی دا دم ندے ورکڑے راستانا شکرے ورکڑے تب دینا شکرے ویچے داولی دا در کرتے تک پدی شکر گزار دی دا در پر میں خوند میں حال پر ویکلی کی راتا خلق لیوانے ہوئی سادہ دے رہے تا سنگا ذکر دے چما تا خلق لیوانے ہوئی میں تا لیوانے ہوئی نا میں خلق لیوانی دی چتا تا لیوانے ہوئی دیر سادہ دے چه خلق ہوئی لیوانے تا غریب تا خطرہ پیدا شی چیتنا لیوانے شوئے نہیں ما تا بیرامان لگی رہی سی بینا خلق ما تا لیوانے ہوئی میں تا لیوانے ہوئی نا میں چتے خدا خلق لیوانی دی کنا تا برون جو نارا سادہ انسان اول دا خبر پاتا کری وقتی کل دوبر خوشحالا شما جسی انزل والو شما و کل دسی تانگی مچلی دان مرکا متا دو ذکر کی دیما نسشی را کری ری سادہ اصلا کم ذکر را کری ری سکر را نو بدیموس تکوئی گی بسط پانے تکوئی گی ہمی دے کنا عام سڑے رہ جاتا نو دا دوی کل کسی شی کل خدا اللہ شی
زمان قاصد فکر دار جراری ہوئے و جداوی تر معقول دستی مخصوص سرور کو اضاف لپارا نظاوت چلی دا عروج کئی او هر عروج کی جشی زیدہ پڑیکی دا پیوسا نشید دے یعنی تاسو پری مردگی پسی مطلب دا ہے فاروق واچو ادازی کنا یوزی پوری زی دا سنی چی مجھے خوشی نظاوت چلی دا عروج کئی پرواز کئی دی پرواز پٹین کی کتا سفر دا نشی کنا و تبزی کی دیر وجد دیگی دا پریم سفر نشی کنا پتا پتا مراشی رضے کی محبوب شیدار دا مادا کنا چی پدیسو کی بسط راشی و بسط عروج پدور کو بسط دیگی محبوبا کنے کی نمسکرہ وقت یہ پریم مننا کئی دا پرواز کئی دا بسط و دا پلن دا پریسو کی دیر پارا بدلی کیا بدلی دا دانے سے مسلمون جلد رمین صفحاتی کی بدفاظ قلب کو شبہت پرشی کیا صحابہ زمانہ کے دا جڑا گانے و مجلس کے دا شور اور جانے لیشوی ہم اپنے حدیث مونگا پیش کے دا اسماء بی دا بخاری مسلم پا حوالا کہ درد المسلمون ازدرد کیا تھا دو مجھنے اعتماد نبی اسلام خبر فهم مولا کے سوائی دا حدیث تا موشی انس بن مالک قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابي شيء نبی اسلام در صحابہ کرامونا دستا خبر ذکر وشان چا سور ورسول دلتا حادث مجمل دی لا تخبر رسول الله وقال ورزت علي الجنة والنار فلم رأيت اليوم بالخير والشر ولو تعلمون ما لم تجدكم قليلا لبقيتم كثيرا بل التغيير كده دلتا قال فما أتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه دين سخت وقت ولا غري قال غطوا رؤوسهم فلهم خنينا سرنا عرشا ذكر وفتكر أو بلا جراوة خنين معنى رسول الله بعض نسخوں کے حنین راضی بعض کے خنین راضی فقام عمر فقال بناد الله رب بالإسلام دينا ومحمد النبي قال فقام ذاك رجل فقال من نبي قال أبوك فلانا نازل سے دیول دینا ولا تسمشیان کبدلکم تسوکم نزوی سرونا دل بلا کوئی لرا خنین ہو خنین معنی شرح النووی علی مسلم منها لکم جلیات سفری گئی معنى بالمعجمة خليج صوت البكاء وهو نوع من البكاء وأصل الخليج خروج الصوت من الأنف كالحنين بالمحمل من الفم حنين رجل قرين آوازي أو خلينا رجل جرات تنجيه در پوزن رفسكاره كيجي جرات تنجيه در پوزن آواز رجل قال الخليل هو صوت فيه غنى دعا آواز غنى ولرين دا جواز ذکر کشی کرے فرق پیدا کی تاری آواز ہوئی فقال اسماعیل تردد بکاره فقال ذکرونی غنى فهو خنینا کلسی جرام بیاتشی بار بار ویو بیتی کئی بیارا دی دی طرف غنوی دی تخنین ہوئی اور مجھے کوئی چحانین و خنین و معنی شدید البکار لگے دیشی دشرط التنظر لسمج الدرس ونانا لسبقاتی لکم روایت تے دا رجیل اپارا پیشکر جدوی تاسی نظر کلور کرے دے چی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کی دعوت عورت دینا چاشیار وائلی دے ندان افغانینی شوی پا مجلس کی ندا شوی آونا جڑاگانی شوی نا دا روایت قدیدار میں کی دعوت پا مجلس کی اشعار مل کے دل فالسرط کر ذکر کے ہم جابر بن سمورا قال جلست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني مرة زياد رسل كرتنا وكرنا استماع وكان أصحابه يتناسبون الشارع وصحابه أبي بشعرنا صحابه بشعرنا ومر جاهلة كعبه مقايدة والنحن سال لي وهو ساكت نبي الإسلام بغير ناسته وربما يتبسم ما انقلب وتتبسم كو نظار عرق والد صحابه و اشعار ویلی جابر سے کوئی شرسل کرتن ازیاد دلس ناس دیما خلق و اشعار ویلی و دی ناس دے بلے بناس کو کروی تبسم مصر کرو
دائیں تفسیر برتلون النسم جلد 230 صفحہ پدې کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خپل هغه ثابت ده چې پته راغلی ده یاد وکړه نبی علیہ السلام یرا جبريل فی الصورة وګورئ جبريل فی الصورة التي يكون بها عند ربي عز وجل جبريل علیہ السلام ته وی چې خالق سره چې په کوم صورت کې یا صورت کې راځي وکړه فقال ما زاد إلي هذا ما اختیار نه اجازت نشتا فاضل رب جل ثناؤه تعالی کا اجازت ہوگا اذا اذان اور پایا آتا ہو جبريل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام نے اکثر طرفوں داتول کو کینوری کو مارو فلما نظر جوکت لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خر مخشیا علیہ نبی علیہ السلام بے ہوش پڑے ہوتا دیو کے مشرکین اول چنه مجنون دا مشرکین چنه مجنون وی تا فضا شرع علیہ یہ شکل علیہ نو راتمن دا غشی دا رسول الله عمل نبی علیہ السلام علیہ دا غشی والا تا مجنون وی دا مشرکین عمل شو دا مشرکین عمل شو دائیں سمعانی اثر جلد 230 صفحہ کی حدیث ذکر کری ابن عباس سے آخر جو ہے علی نبینا فقال یا محمد صف لنا ربک والذی کریم تعریفاتوں کا وانصبر لنا نصب بیان کا فقد وصف نفسه بالتوراة ونصبها ذکره فنصب بیان کرا الحمدللہ فقال رسول اللہ حتى قر مقصودا علیہ نبی علیہ السلام کو رسول نہ چلا گئے تم رحمت پہ تاسو بے شک رہے ہو دا داوود دې ایمان او د جهل د قول د وجه قد الله نه فعالات پر انجیل سوئی وقال كيف تسألونني عن صفة ربي ونسبه ولو سألتموني عن أصف لكم الشمس لمقدر عليه أغنور تعليم لك ذات نشم كولا رب تعالى ذات بس تعريفكم رب تعالى ذات تعريف وتعريف صفات التوحيد ذات تعريف ہونے کی صفات تعريف ہوتی ہے اور ہر صفت پر تعریف کے ذات اللہ تعریف ہوتے ابھی جامعات ہونا ذات اللہ تعریف ہوتے ذات کے وفائے جسم کرے اور سبھی سمجھے مجھے جواب کہ وہی ستر زمان ادا ہوا ہے کہ وقت ذات تعریف رہتا ہے کام قادر پہ نہیں ہوا لیکن جن وقت ذات کو تصور ہے سواد دینا کہ فجر کی باتیں جو بدر کے پروجی اور ترانہ جو پوری دنیا روپانا کرے خارجی صفات ہے کہ ذات کو قبولی نہ تصور ہے جلاشی ہے فحدث حضرت جبريل عليه السلام فقال يا محمد الله الله احد الله الصمد صلى الله عليه وسلم مقولة اکبر روایات حبیبہ نے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشر علیہ دار اس کی دوارا ہے نعال تغش حالت تر شیطان حالوین لا حماقت سے المبحث الرابع في بيان اقوال الصحابة دیکھیں صحابہ والتابعین غشی دخول حالات ذکر دی معجم ابن المقری اول جلد نوت الرشد في صفحة ابن عمر سے روایت قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم عند ابو بكر زناس کما بکر شریف زناس تو باہوائی چپنوا چرآل چپن پریمین کیسا تاکی لگولی میں پیوندنو جبریل السلام آئے فقال مالی ورا طابقنا لعبا قد صلر على صدری بخلالا آقا در اختیوان خبرن کی صدف دیچی کمو آگئی تو عام دیوری قبر بانی بنتریو فقال انفق مال علي قبل الفتح فول مال خیرات کرے مقدر فتحنا فما بانتے جبریل السلام فرمائے فقال وعن الله عز وجل السلام فقال تعالى ربك السلام وقل له يقول لك ربك عز وجل يا ابا بكر اراد انت عني في فقرك هذا فلفقر جمان راضي ساكت كالراضي اکرم صدر متشرف فوقتا فقال يا ابا بكر على جبريل يقرئك السلام ويقول لك اراد انت عني في فقرك ان ساكت
فبكى ابو بکر رضی اللہ عنہ وجړل او پکې آواز لاره پاک خپل نه راځي چې على ربي الصبر انا عن رب راض انا عن رب راض انا عن رب راض دا ویل دا فرحت دا سلام د باری تعالی نه په دا باندې دا حال دلته توری شو شاہ عبدالعزیز صاحب کا تفسیر عادلی کی درشن سپارے پارہ اور دوست اشتغمہ صفحہ عمدہ واقعات فارسل کی ذکر گئی آغاز دین ادھر سلوک کہوائی اور بطر صدیقہ رابع شنیدنی سبحان حالتیات صدیق لرا دهی خبر تعریضو حالت را دے کہ بر مثال اسباب وجد مشہدا کشانت دے وجد توکیان چکو توکیان راضی بے مسئلہ کرائے نیدت چوئلی چگون قدرت دا پروردگار دا شباشن بار بار با آواز بلن حمید نغمرا مصر آیت فجیب آواز اندر نغمتا اولا چانا عن رب راضن انا عن رب راضن انا عن رب راض ندیو دا مدى مستی دا وجنو تغدا حال لا کریو ندی خبر لخشالی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مباندی دا خوف دا غربی دا وجنو تغدا حالات مذکور دی شعب الایمان دا انجل سلوکتا فاللسم صفحہ حسن رضی اللہ عنہ قال كان عمر بن الخطاب يمر بالآيات في ولده دمکم آیات کی چیتن بیل سلوت رضی خبرہ روایت کانے بھی مرور کا فتقلو قبول حساب اتقن شعا جلا بولیو دستونی دیدانش ویت کی فجلل بئی دمر بئی وجرن جحتا يسقط راپے دوتا ويلزم بيته اليوم واليومين حتى يعاد يحسبون مريضا يورد الدور التقور كفروته باربان شكله حتى يعاد بما كرسي ويكيلا خلقه بما كرسي مريض دين من استقل تعليم كذب الحال لا بلو بيوعيات تاوستو دارجو تروا بفريوة دارنگی محمد الصواب في فضائل امیر المؤمنین عمر بن الخطاب برنج الشمس والفارسمة صفحکی اولا ذکر کی ان قوما اتوا عمر بن الخطاب يوم ترى فقال يا امیر المؤمنین ان لنا اماما شابا زمن يوم امام دے اذا صلى منتوضئ الى يقوم المحراب ومنزل المحراب حتى يتغني بقصورته بیجی میراث کا ورندی شی سمنا افغان دے وغلی اروپایی ہوئی تو بے جمع تمکی شی اشعار ہوئی تو جمع تمکی شی قال عمر سے تب شکایت آ رہی کہ کسی کار کہی کہ جمع تمکی کو ناول اروپایی ہوئی بے جمع تمکی ناول توائی کم دو بنائے رہے ہمارے فاروق سے جو کم دو بنائے رہے تاثار سے آدھو چور پوزا پسے دا روایتو بده دلته کومه اتصال کړي هغه ورته وایي چې هم موږ څه شي راوستي کستا ضرورت وی ویلي په یو ځای درغلې ما ډېر دې کړی دا ایما ته چې ویلي چې جنې ته مخکې کېږي او زړه شعار به جمع کې چې هغه دا کومه اقرار کړی قال فرمني عنك انك تتغني بين يديك قال نعم قال يا امير المؤمنين انما عزتها اعز بها نفسي دا خاصه رباعي نه ده دا په شعر دی هغه کې فرزان ته نصیحت کوم او به جمع ته مخکې دیږم قال وفرقل سورة قال ان يخاف الشرع ان افعل بين يديك دا خو ما ته ستا د وړاندې غټه شروع کې ښکارېږي چې زه شعار وایم ستا د مخې دا جرأت نشم کولی
मैं फारूक साहब का फरमाई कायल होकल इंसान हसन कुल का तखरीर दस्तरवाय इंसान कबीहन नहीं तो टाइम काला पाता कर पटांग सही किच्चा सम्मान शाकरो शेखों चुवेली वक़ुआती गुल्लमान नब्बातो عادت اللذات يبغي تعبي لا مضطر إلا لاهيا في تماثيلي فقط فرحتي يا قليل السوء ما هذا الصباح أنا العمر كذا بالليل نفسي لا كنت ولا كان الهوى راقبي مولاتي واقفي رهبي عادت اللذات يبغي تعبي وفؤادي كلما نطقته ضرب ما شاء الكلام أجعل الرقوما بيارا درجو يميران في لذات ورا يبغي تعبي لكن استرجع لما يعني ما هم شخص استرجع ترسي لا هم دار إلا الله لنا وبدل ما نقول نفس پر مدر الله بتمادي فتردشت فرقي وقد برحدي بس 15 حال بما باقي پاتے جیسا سے دے یا قرین السوء ما هذا الصباح اے تکبر گریا نفس تولی ما هذا الصباح سجن صباح وطرقی جنستا وانا العمر قضا باللائبی رمض قلائب مالفانی کا فالنفس مخاطب دے فرقی نفسی لا کنتی ولا کان الهوا اے نفس ایسے سوچ نتویل دے ہوا أنا عصر كذا موجود راكب مولاك وقافي ورهبي ولكذا وكان دارا نگهبانی منا آیت منتظر شکل ہوئی لگتا فمت عمر رضی اللہ بہجر وقال هكذا ينبغي كل من يقرأ عصر کی یریجو کمانزر کی خطراتنا آئی ولداشی ہوئی قال عمر رضی اللہ وانا ایضا قل نفسي لا كنت ولا كان الهوى راكب المولات وقافي وهدي أعلم فتدوي الفلا دعني الله المدين كرد الجسر ولي سبحا وسمع عمر رضي الله رجلا يقرأ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فصاح صيحة وقر مغشيا عليه زمران دبرين وتهلا بيروش تهيوكا وحمل إلى بيته كالكوا تهوي شكور تهويشا ولم يزل مريضا في بيته شهرا يوم يشتكر في دماغه لا يتنظر المال بسلنا قوالا فعال جلسم جلس سويا ليسا جبريل السلام عليه جنة تعرف الكريم فإذا ضوء تضوء الشمس في الدنيا دا حديث کرتے ہیں اصلا حدیث دار ہے فاروق سے برائے معراج پشپ جنان تسلی بھی مقتبل یہ کسیوں کا رحمت عالم کا فرمائی تھی کہ زمر عمر در کے دیر کا مطمئن رسول علیہ السلام قوم کے دیر کھڑے اللہ نفسینا عامان من سوکایو فنظیم سوکال ازد جنت قبر لتکون ونخلاص بنشی دم رستما کو جنت کی کتلی اور دانے چاہ طویل انہو بطارا نتپلوٹو کتا تبیر ویما نبیدارا کے وقت شروع کرے ما اتصال کرے انتہا یوم آئیوان ما جبل اسلام کرویل من یسیو لیا من یسکنوام أدم خيطا وجدوا تزوي الشمس في الدنيا ما تجلي السلام وإذ يسكنها